کو سلم چې دا لغت کې اندرپایې ته وایي نه سړی په چتونو ته پخېږي او دا اوس کتاب نام ده دته سلم ولې وایي لغوي معنا سره مناسبت دا ده چې دا علم وکړي دا کتاب ووایي نو د علومو ته به داسې خېږي پاس ډېرو علومو ته به خېږي فلسفې باندې به پوهېږي علم کلام باندې به پوهېږي عقیدو باندې اصول فقه باندې به پوهېږي معنیو باندې به پوهېږي نحوې باندې به صحیح پوهېږي دا سلم ده اندرپایه ده مونږ پاړسنګ ورته وایو څوک ورته اندرپایه وایي څوک په نور نامونه ورته وایي نو سلمه اندرپایې ته وایي پاړسنګ ته وایي لکه پاړسنګ سره سړی چتونو ته خېږي لا دنګ دنګ چتونه داسې دغ کتاب سره ته علومو ته خېږي بره کوم علوم دا منطق په دې ښه زده شي چې دا کتاب ووایي یو علم کلام چې دا د عقیدو کتاب ده کمونیسټو باندې به بیا ردونه کوي دا به دې ښه زده کېږي فلسفه دا به دې ښه زده کېږي علم بلاغت چې دا کتاب د مسلماني متول دا به دې ښه زده کېږي اصول فقه یعنې دا اصول فقه د حسامي دا ټول معقولات دي دا اصول فقه څه ده چې ته شروع کې مسله شروع کړي نو ته وایي دا منطق دا خو یو شی ټول منطقي دلایل وایي یعنې د علومو ته به ته وخېږې ځکه ورته سلم وایي اوس دا سلم یوه معنا لغوي ده یوه معنا علمي ده معنا لغوي وصف ده پاړسنګ پاړسنګ چې هر پاړسنګ وي اندرپایه چې هر اندرپایه وي که دلته وي که کوړي کې که پېښور کې دا وصف ده او یو علمی معنا ده دا نام دی کتاب ده دغ کتاب نام ده نو هغه لغوي معنا یې چې ده پاړسنګ اندرپایه دا وصف ده دا بله علمی معنا ده د کتاب پر نام ده دا اوس وصف نه ده نام شه لکه تا نام ما نام علم ده علم چا ته وایي ما وضع لشین بیعیني چې یو معین شخص پر وضعي یو خاص سړي پر تا نام ده تا پر وضع ده دا علم شو اوس د دې کتاب او دا علم نه نام دا نقلی معنا لغوي نه ناسکه معنا لغوي هلته لیکلي وو دا یو ځای نورنګ کې هلته دوکان وی چپلې ول دوکان هغې باندې لیکلي وو مضروب چپل نو ما ته چلې ونې دي مضروب نامې ده مضروب خو دې ته وایي چې والی شوی چې خلک یې درزی را درزی نو هلته یې لیکلي وو مضروب چپل اما بس عادت ده بس دا دماغو کې مې دا خبرې راځي ښه دي نو دا مضروب څه ده دا خو وصفي معنا ده والی شوی دا خو وصف ده والی شوی خو ته کېدی شي زه کېدی شي بل کېدی شي دلته یې اوس نام و د خاص سړي دا معنا لغوي چې ده والی شوی دا د منقول عنه دې نه نقل شه نام شه د سړي دلته هم دا سلم لغوي معنا خو اندرپایه ده وصفي معنا ده وصف اندرپایه چې هر چېرته وي اوس د کتاب نام شه علم شه نو دا نقل شه د نام ته دا مخکې معنا یې منقولان هو دا مخکې منقولان هو هغه لغوي معنا یې اندرپایه یا لغوي معنا یې مضروب چپل مضروب والی شوی دا معنا لغوي ده دا منقولان هو اوس نام د سړي شه مضروب داسې سلم اندرپایه وه وصفي معنا وه اوس نام د کتاب شه چې دا کتاب سلم ده نو دا نامونه منقول دي دې ته نقل راغی هغه مخکې معنا یې منقولان هو ده هغې نه نقل شه دجې ته اوس منقولانو کې مناسبت پکار ده جمهور داسې وایي جمهور علما وایي چې منقولانو کې خامخا مناسبت پکار ده تا نام چې د عبدالله و عبدالله معنا لغوي منقولانو چې دا بنده د رب اوس تا نام شو اوس دا کیسه نشته پکې چې بنده او رب اوس تا نام ده وصف ته ته موصوفې بس یو وصف ته خو دې مناسبت پکار ده ما قبل سره منقولانو سره مناسبت پکار ده خو مناسبت یې پکار ده څنګه عبدالله به داسې سړي ته وایي چې ده کې بندګي خو یي که نه
د رب بندگی خو چې کوي چې مناسبت خو یې معنا لغوي سره هغه منقولانو سره مناسبت پکار ده. جمهور داسې وایي چې مناسبت یې پکار ده. اسیبوی وایي نه مناسبت نه ده ضروري. دا خو جمهور وایي چې مناسبت یې ضروري ده. تا نام چې د حضرت علی خو چې معنی لغوي سره مناسبت په بیانې چې مناسبت خو یې چې تا پر حضرت علی نام ده تا کې حضرت علی معنا شته ده چې حضرت معنا یې تر کې علی معنا یې تر کې دا شته ده. نو جمهور وایي چې مناسبت یې ضروري ده. اسیبوی وایي نه ده ضروري. قال الجمهور الاعلام كلها منقولات. جمهور وایي علما چې نامونه ټول منقول دي یعنی اصل لغوي معنی نه نقل دي یا مناسبت شته ورسره خلافا توبه. سیبوی وایي الاعلام كلها منقولات. نامونه ټول منقول دي خلافا للجمهور. جمهور وایي ټول نه دي منقول. یعنی جمهور وایي چې د منقولانو سره خو مناسبت ضروري ده. اب بعضو نامونو کې مناسبت یا بعضو کې نه. ستا نام عبدالله ده نو تا سره مناسبت شته دی یعنی د معنی لغوي سره تا مناسبت شته. تا کې هم بندګي شته د رب. معنی لغوي هم دا معنی کېږي چې بنده دی الله یې. اب بعضو کې نه مناسبت کنه مناسبت نه معنا منقولانو سره. لکه یعنی تاسو موږ دا نامونه دا پښتو ول چاته وایي ډکای یعنی تا ډکی صاحب څنګه چاته وایي چکوړه نو ډکای چکوړه دې معنی چې مناسبت ته تا سره هیڅ مناسبت یې نشته. دې وجه نه هغه داسې وایي جمهور چې ټول نامونه نه دي منقول. بعضې منقول دي مناسبت شته دی او بعضې نه منقول. لکه جعفر اصل معنا نیر و نیر صغیر اصل معنا یې دا وه. اوس سړي پاره نام ده اوس سړي نیر سره چې مناسبت ده هغه نیر وه دا سړی ده مناسبت یې نشته. دې وجې نه جمهور داسې وایي چې بعضو نامونو کې مناسبت وي بعضو کې نه وي. دا ټول نه دي منقول کې خو مناسبت پکار ده منقولانو سره ټولو کې خو مناسبت نه وي نو چا کې وي چا کې نه وي. اسې وایي څه وایي او نه مناسبت نه ده ضروري بس چې نقلي اصل معنا یې وایي یا بیا نقل شي نام ته بس که بیا مناسبت یا که نه. دې وجې نه سیبوی وایي چې ټول نامونه منقول دي ټول نامونه نقل شوي دي. اصل معنا یې وده اوس نام شوی ده تا پر نام ده یا ما یا بل پر او مناسبت خو نه ده ضروري چې منقول مناسبت دي منقولانو سره. نو که مناسبت یې وي با که نه وایي. ځکه سیبوی وایي چې ټول نامونه منقول دي. جمهور وایي ټول نه دي منقول ځکه وایي مناسبت ضروري ده او مناسبت بعضو نامونو کې وي بعضو کې نه. زه انتظار لکه نه دا خو مو هسې خبرې وکړې سلم. اوس سلم لغوي معنی دغه وه اندرپایه اصطلاحي معنی یې دا ده چې دا علم ده لپاره د کتاب او مناسبت یې دلته شته دی. لکه اندرپایې سره ته بره خیځې دغ کتاب سره هم ته بره خطا شې منطقیاتو کې علم کلام کې اصول فقه کې نحو کې علم بلاغت کې. یعنی نحو جامع دا څومره ګران دي دا ولې ګران دي؟ دې کې منطق پروت ده. دا ټولې حاشیې څه دي دا منطق نه ډکې دي. حاشیې څه کوي دا جامع خپل عبارت دا ټول منطق ده. چې دا دې نه ویلي بیا صحیح نه پوهېږي په خلاصه. اوس دې نه بعد مصنف خطبه وایي داسې وایي سبحانه ما اعظم شانه لا يهد ولا يتصور ولا ينتج ولا يتغير تعالى عن الجنس والجهاد جعل الكليات والجزئيات. دا خطبه ویلې ده خو زه صرف د ټکي معنی کوم. خطبې کې داسې وایي سبحانه پاکي د رب لره هر عیب نه ورسره دا وایي حال کونی حال معنی ورسره جانی زیدون را کې منڅه معنی راغی زید ورسره دا کیسه وه چې دا سور په سواری صفت ده حال نه ده دا په معنا کې صفت ورسره دا و دلته هم دا معنا سبحانه پاکی د رب لره هر عیب نه سبحانه پاکی د رب لره هر عیب نه پالکون د الله کې یعنی ورسره دا و چې ما اعظم شانه چې ویلې شوې وه په ژبې د هر بنده هر بنده په ژبې دا ویلې شوې وه چې ما اعظم شانه څومره نادر لوی ده
شانه صفات وجودی دی الله پاک صفات وجودی دومره لوی دي چې خلق ناره کوي ما اعظم شانو چومره لوی د شان دی الله صفات وجودی چومره لوی دي مونږ پکې حیرانو ولې ځکه غیر متناهی دي اما عقل چې دا متناهی ده دومره و چونډۍ ده داسې نسوار غوندې او صفات الله غیر متناهی دي غیر متناهی قوت نشي حاصلولای دا معنا شو سبحانه پاکی دا رب لره هر عیبنا یو ټکای حال کونی ور سره داوای ما اعظم شانو چمرا عجیب لوی دا شانه صفات وجودی دی الله پاک دومره لوی دی چې غیر متناهی دی اما عقل هو دومره کده ده کن نسوار لکه نسوار چې واه متناهی ده نو متناهی بغیر متناهی شاید څنګه حاصلې نشي حاصله ولای سبحانه کی اشاره ده صفات سلبیه ہوتا صفات سلبی څه معنا چې دو سره کټکیږي عیبونه دا صفات سلبی دي عیبونه لري کوي الله نه لیس بجسمین الله جسم نه ده سبحانه پاک تعالی هر عیب نه لیس بجسمین جسم نه ده لیس بجوهرین جوهر نه ده لیس بعرضین عرض نه ده لیس بمتمکن فی المکان مکان کې نه ده لیس فی زمان کې نه ده هیڅ عیب رب کې نشته سبحانه پاکی در رب لره هر عیب نه دا صفات سلبی دي چې دې سره عیبونه لري کوي ور سره دا وای ما اعظم شانو چمرا عجیب لوی دا ما اعظم چمرا عجیب لوی دا دا تعجب صيغه ده چمرا عجیب لوی دا شانو صفات وجودی دی الله پاک صفات وجودی ونه صفات ثبوتی صفات ثبوتی چاته وای یو صفات توای چې فائدہ کوي زیادت په موصوف لکه ته الله عالم د علم ذاتی څه کنه لکه ته انت جالس الناس ته خدا ناس ته پتا ذاتی ده کنه زیادت چې فائدہ کوي ته صفات ثبوتی وای صفات سلبی کې زیادت نه خو عیبونه لري کوي لیس بجسمین رب جسم نه ده لیس بجوهرین جوهر نه ده مکان نه لري زمان نه لري اولاد نه لري بیبی نه لري هیڅ نقص نشته پکې نقص خو مخلوقاتو کې ده سبحانه پاکی در رب لره هر عیبنا دا صفات سلبی الله نه عیبونه لري کړ بس عیبونه لري کړ چې زیادت میادت نشته پکې ما اعظم شانو ور سره دا وایي چې څومره عجیب لوی دا شانو صفات وجودی دی الله صفات وجودی چاته وایي چې زیادت فائدہ کوي په موصوف لکه ته الله عالم خو علم ذاتی څه کنه الله خبیر دا خبیر ذاتی څه کنه الله قادر دا قدرت ذاتی څه کنه دته صفات وجودی وایي خدامانه دې کوم جوړه چې ما اعظم شانو څومره عجیب لوی دا به دینه ول چې ما اعظم ما افعل وزن د تعجب صيغه ده تعجب سره پاسه کوي چې متعجب چې دا چوک تعجب کوي د په عقل یې خاطه کې نه راځي موهم څه نه پکې راځي متعجب منه شانه چې تعجب کوي د په عقل کې نه راځي دلته داسې ده ما اعظم شانو څومره عجیب لوی ده شان دی الله زه تعجب کوم متعجب ځکه ما د عقل په خاطه کې نه راځي دی الله صفات وجودي ولې نه راځي هغه غیر متناهی دي اما عقل خو قوت متناهی ده متناهی قوت کې غیر متناهی نشي حاصلېدلی نو تعجب پس کوي متعجب چې کوم شي نه تعجب کوي آیا د په عقل یې خاطه کې نه راځي په پیو په خبره بیا ځکه تعجب کوي دلته هم د الله شان عظمت لوی دا د ما عقل په خاطه کې نه راځي دومره لوی ده چې د الله شان صفات وجودي چې ما عقل خاطه کې نه راځي ځکه ما تعجب کړی ده ولې نه راځي ځکه غیر متناهی دي اما عقل قوت متناهی ده متناهی کې غیر متناهی قطعا نشي حاصلېدای نو داسې معنا شوه سبحانه پاکی در رب لره هر عیب نه یوه معنا دا مختصره معنا کو ور سره دا وایي چې ما اعظم شانو څومره عجیبه لوی ده شانو صفات وجودی دی الله پاک څومره لوی دی تعجب مې کړی ده کنه تعجب پس کې متعجب چې متعجب منه چې کوم شي تعجب کوي آیا د عقلی خاطه کې نه راځي دلته ځکه مصنف تعجب کوي چې دا شان دی الله د په عقلی خاطه کې نه راځي ولې نه راځي ځکه عقل متناهی ده ها شان دی الله چې غیر متناهی خوښه بس کوم لفظي معنی ته